مفتی صاحب وی منیر شاکر صاحب هغه وی چې د دې قوم ایمان نه ماتیږي نو د دې روزه به څنګه مات شي؟ دې ته منیر شاکریات وي. څه منیر شاکریات او لکه دا کتابونه دي شاته هغه کې پراته دي کیسانیات او جورجانیات هارونیات مزکیات نو دا کوم فضولیات چې دي نو دې ته منیر شاکریات وي دې ته فضولیات وي. ښه مفتی صاحب ولې دا هغه د ځان نه وي؟ د ځان نه وي دا لکه د هغه به خپل کتاب ته سوچو که دا خبره ده لکه د دې خلکو ایمان نه ماتي ایمان یې نه ماتي نه دا خبره ده دا تا مخکې چېرته اورېدلې ده د مولا نه د ایډوکیټر سړي نه د پوه سړي نه دا بکواسیات دي. نه مفتی صاحب تاسو وایي چې لکه دې کې هېڅ حقیقت نشته. بکواسیات دي. د دې مثال داسې دی دو څونه دي دو چارو اوس زه نه منم زه یم دو پنج ستا ما سره څه کار دی چې دو پنج ستا کوټه کې اوسمه بس زه دو پنج شوم د دې مثال دی چې یو سړی د بدیهي دی ته موږ منطق کې څه وي بدیهي د ښکاره چیز نه انکار وکړي نو دې ته به منیر شاکریات وایي. منیر شاکریات. سلامونه ملګرو، خالد جان یم او تاسو ګورئ دا وخت زما د فیسبوک پاڼه. د رمضان مبارکه میاشت ده صاحبه زمونږ ستر علماو ته سترګې وي چې علما به مونږ ته داسې مسلې داسې خبرې رامخې ته کوي چې مونږ به په هغې باندې عمل کوو او الله پاک به راضي کوو. بیا زمونږ علماو څه داسې خبرې راشي چې په هغې کې ترمنځ ډېر څو خلاف خبرې وي د یو بل اختلافات وي ترمنځ. په دغه کې زما سره مفتی ګوهر علي شاه دا وخت زما تر څنګه موجود دی. دې سره خبرې اترې کوو په دې حواله باندې د رمضان په حواله بیا د تراوو په حواله باندې هیڅ چاته مزه مونږ سره اوسئ. مفتی صاحب یو جهان مننه او مختصر ټایم دی راکو د خپل پروګرام کې ته هرکلی ویم. جزاک الله خالده. مفتی صاحب ژوند څنګه روان دی؟ جوړ ښه روان دی. ښه روان دی. مفتی صاحب دنیا پښتانه تاسو سره مینه کوي جي او هغې په دغه تمه وي چې داسې څه خبره راشي چې تاسو نه بیا داسې زموږ نور علما او د هغې نه دغه معلومات وکړي چې یاره هغې په صحیح دین باندې او یا په دغه خبرو باندې پوه شي. مونږ ډېر زیات ناپوه یو که یو عالم زموږ مخې ته داسې خبره راوړي نو عامي سړی کنفیوز شي. مفتی منیر شاکر تاسو به پیژنئ چې د هغه څه خبرې وایرل شوي دي چې یاره تراویح د سره په اسلام کې شته دی نه وی دا مولان دی په توت تبخي باندې کینی وی ور ورته بلکه او وی دې ماته وی تراویح ثابت کی چې د تراویح په اسلام کې ډېر څه حیثیت نشته. نو په دغه مونږ رالو مونږ وی چې د مفتی صاحب نه تاسو کو چې تراویح په اسلام کې حقیقت کې نشته او کنه. علي جانا داسې چل دی چې دا خبره چې ولې دونه اوچته شوه دا خو تاسو د ناکار او ګنده خلکو له خپل باندې مونږ دونه شهرت ورکړو. د چې په روز کال کله خبره وکړه نو اولې هغې د لفظ د تراویح نه کړې وه چې لفظ د تراویح نشته. په هغې باندې ما دوه علمي تفصیلي کلیپونه وکړو اوس هم شایع شوي دي. دا په روز کلني وو خو دې ملګرو بیا هم شایع کړو. هغې کې ما دته د لفظ د تراویح په احادیثو کې د فقهاو په کلام کې د محدثینو په کلام کې بعینه د صحابه په کلام کې ورته د ابو نصر مروزي د کتاب نه لفظ د ترویح د عبدالله ابن عمر نه داسې نورو صحابو نه ثابت کړه. شریعت کې د تراویح لپاره قیام اللیل او قیام الرمضان الفاظ استعمال شوي دي. بیا د ما په خیال سخت کال ده دا خبره وکړه دا اوس چې راته وایي چې د تبخي ده چې بالکل یعنې تراویح په اعتبار د دې مفهوم سره نشته. په دې باندې ما یو غټ کلیپ کړی څلورو مذاهبو نه تاسو د هغه خبرې نه مخکې کې مفتی صاحب ستاسو د هغه وضاحت نه بعد هم هغه یو بیان ورکو چې مفتی صاحب د دې وضاحت وکړو خو د ترویح یادو کم چې د تراویح په منځ کې یو سړی وقفه کوي که نه وی د تراویح وضاحت یې مونږ ته ونه کړو که نه. ګوره ما ورته لفظ د تراویح هم راویسته د ابو نصر مروزي د قیام اللیل نه او چې یو سړی په نه مني او جهل کې مبتلا شي او د هغې ما بیا ډېر مثالونه ورکړل چې دا 5 وخته مونځ ما ته په قرآن کې د څوک وښي چې شته. ما ته د څوک ده وښي چې د سهار 2 رکعته شته او څوک ته راته ده وښي چې د ماسپښین 4 رکعته شته او د ماښام 3 رکعته دا رکعتونه دې کې 2 تش دي او 2 ډک دي دا ټول په قرآن پاک کې نشته دا په احادیثو کې دي. مفتی صاحب منیر شاکر صاحب دا خبره هم کوي
چې یاره په اسلام کې چې کوم دی د تراویح اړو څه حیثیت نشته دی، خو به هر حال هغه وایي چې د رمضان دا میاشت مونږ وایو چې دا د برکتونو میاشت ده، او وی دا د برکتونو نه هغه وایي دا ټولې د الله پاک میاشتې دي. وی په دې کې کته ځان ته د برکتونو ګرځوي او وی کته د لعنتونو ګرځوي. نو دغه کتون کې ډېر زیات دغه دي کنفیوز دي چې زمونږ وی علما او صاحبان وایي چې دا د برکتونو میاشت ده. حدیث کې راغلی او دي نو هغه خو دا خبره هم کړې چې دا د برکتونو نه وي، دا ټولې د الله پاک میاشتې دي. ټولې د الله د پلار میاشتې خو نه دي چې د پلار میاشتې دي یا د مشرف میاشتې دي یا د نواز شریف میاشتې دي، خو ټولې د الله میاشتې دي که نه. نو هغه وایي چې دا خو ټولې میاشتې د برکتونو دي، یوازې رمضان نه دی. نه ګوره ټولې برکتونو میاشتې دي، خو بعضو میاشتو له الله تعالی په بعضو میاشتو باندې فضیلتونه ورکړي دي. ټولې ورځې دي، د جمعې ورځ پکې اعلی ده، ټولې ورځې دي خو د جمعې ورځ اعلی. اوس خو څه وایي چې نه ټولې ورځې دي، نو ټولې ورځې دي او د الله ورځې دي، د بل چا خو نه دي. خو د جمعې ورځ پکې اعلی، ټولې میاشتې دي، خو د حج میاشت اعلی ده او ټولې میاشتې دي. خو د رمضان میاشت ته په احادیثو کې فضیلت ورکړل شوی دی، د خیر برکت د اور نه خلاصېدو میاشت ورته ویل شوی ده، د رحمت میاشت ورته په حدیثو کې ویل شوی ده. موږ دومره نه پوهېږو، خو لکه اورېدلي هم دي د علماو نه چې په دې کې ثواب یا نیکۍ یو په اویا دي، نو چې یو په رزین دی. د دغه لکه وضاحت تاسو کې موږ ته خو پته نشته، دا خو په حدیث کې شته دی که نه چې حدیث کې شته چې یو فرض او یو فرضو بدلیږي او نفل په فرضو باندې بدلیږي. دا حدیث ته حاکم دی، دا حدیث ته رزین دی، دا حدیث ته احمد بن حنبل دی. یو شی په حدیث کې راشي اصل کې دا سړی ګوري منکر حدیث دی، دا تاسو یاد ساتئ. منکر حدیث مونږ دی ته وایي چې دی صرف وایي چې بس په قرآن کې به منو او خو به پکې هغه حدیث به نه منو، دا سړی اصل کې منکر حدیث دی. مفتی صاحب الریډي چې یو په اویا باندې الله پاک ورکوي، خو د برکتونو میاشت کنه چې د حدیثونو مال ته وایي چې دا روایت احمد بن حنبل دی، روایت ترزین دی، د جمعې متعلق هم راغلی دی او د رمضان متعلق هم راغلی. فقها خو دی نه مني، مونږ ورته فقهاو نومونه نالو، هدایه خو دی نه مني، شره دی نه مني. بل دا دی چې دونه کم علم دی چې حیران وشي چې دا مونږ کوم کتابونه وي دا پېژني. من قسم دی که زه ورته اوس ویم چې دا حدیقې شرح الطریقې او بریقې شرح الطریقې لیکلی دی، نو دا حدیقه او بریقه د نرز وی پېژني نه که نه جنجال لري، خدای کو وی پېژني. ما په دې تېر دغه کې دته یو کتاب نوم ورکړی امالي د باغندي د دویم کلیپ کې، زما اوس هم درته دا چیلنج دی چې ته قرآن او طلاق وغورځوه، چې ما په کوم کلیپ کې تا ته یو حواله درکړې وه د امالي د باغندي، چې تا زما د دې تقریر نه مخکې د امالي د باغندي نوم هم اورېدلی دی چېرته لیدلی او کتلی، خو لا یو طرف ته نوم به هم ویم چې د امالي د باغندي نوم هم د اورېدلی، پاتې لا دا چې د سره وي، پاتې لا دا چې د کتلی وي، پاتې لا دا چې د پې دلیل او استدلال کوي. معدې د طلاق او قرآن او قسم وغورځئ چې د دې مفتي د دې تقریر نه مخکې ما په دې غوږونو چېرته نوم د امام باغندي د امالي یو قسم صنف دی د حدیث چې ما د امالي د باغندي نوم هم اورېدلی، چې یو سړي د یو کتاب نوم نه اورېدلی او وی ورسره نه ما په هغې باندې څه پیش. مفتی صاحب دی چې بار دغه خبره کوي چې دا تراویح په اسلام کې نشته، او زه وایم تاسو ټولو علماو ته زمونږ د ټولو عامیانو سترګې وي که نه، نو تاسو ولې داسې نه کوئ چې دې ځان سره کېنوئ یا د ده سره مناظره وکړئ، د ده اصلاح وکړئ چې عوام ته پته ولګي چې دود شي او پانی کا تا ته دلته یو بل ملګری راغلی و زما په خیال جوړ دا کاشف و، ما ورته ویلي چې وروره دا سړی ما سره کېنوئ چې خبره وکړو. دی که وایي چې مونږ د کشرانو سره نه کینو، پلانکي سره نه کینو، پلانکي سره نه کینو، ما سره خو دې کیني. ما ته بل ورځ ووایي چې تقریر کې ویلي دي چې دا شیخ ادریس صاحب سره د مفتی عبدالله شاه صاحب سره کېنه، یې لکه د هر فن خپل خلق راغلي وي. شیخ ادریس صاحب او مفتی عبدالله شاه صاحب ډېر لوی علما دي، خو د هر فن خپل خلق یي، د خبرې د مناظرې دا خپل خلق یي. دې که ځان ته د دې خپلې مدعا د صحت دپاره دلیل وي، زما تا ته د کاشف ته مې ویلي زما درته دا چیلنج دی چې ما سره د یو په یو کینی، که کشرانو سره نه کینی نه دي کینی، زما خمزولی دی نو ما سره خو د کینی. تاسو سره مناظرې ته تیار یې؟ یا خدای تیار نه چې دی اوس ما ته رینګ وکړي د الله بنیادمه. ما پر بل ورځ دې ملګرو ته ووایي دا دې مخامخ دي مې زه ورپسې ځم، مې دې ووایي نه زه ورپسې ځم. ما ته وایي چې تم د ټوپک والی او هغه هم د ټوپکې ځان سره ګرځي، یو بل ته په ټوپک ونیسي جال به جوړ کړي. ما دا د ټوپک دا دې دا مخامخ دا خو په دلایل باندې ما دوی ته ووایي مې زه ورپسې ځم، مدرسې ته ځم، اطلاع ورته نه کوم ورپسې ځم.
خو دوی بیا زمونږ کړ چې تو پسې مزه زما بیا ورته چیلنج دی چې ته کېنه ته مونږ په دې خبره پېکا ګر چې ته په دې خبره کې په غلطه باندې خو ته یو دا و چې سړی کې خو بیا ثابتوي که نه تېرې دا خبره ثابته کړي چې تراویح نشته یعنې اول خو لفظ د تراویح وي هغه د پارسي متل دی یک نشد سه شد پروز کالی لفظ د تراویح ویلی چې لفظ بګی نشته او صح کالی د مکمل نه انکار وکړه او بل چې ما کله وی د پسې کله کلیپ وکړو زما په خیال پروز کال د ویلو چې زه صرف لفظ یادوم زما ښځې ماغو کې داسې راځي نو د پروز کال د لفظ تاسو ثابت او لفظ ما ثابت کو خو معنا خو د پروز کال منله اوس صح کال د معنی نه انکار وکړ چې نه تراویح مطلقاً نشته ډېرې کېدې موږ سره د کینې په دې خبره د مناظره وکړي صحیح یو جهان مننه قدرمنو مفتی ګوهر علي شاه صاحب زما تر څنګه ناست دی نن غوښتل مې چې د دې نه داسې څه خبرې ریکارډ کړم د بلا پښتنو دې ته سترګې وي صاحبه چې مفتی صاحب به مونږ ته ووایي ځکه چې داسې علما دي چې څوک وایي زه ټیکم څوک وایي زه ټیکم او نو غوښتل مې چې د ده نه د رمضان په حواله باندې خبرې داسې ریکارډ کړو تاسو ته کیدو چې یاره ستاسو دغه اصلاح وشي چې تراویح شته یا نشته نو مفتی صاحب تاسو ته کلیر کړه که یو سړی د تراویح نه انکار کوي نو دا بدعتي دی او که یو سړی تراویح نه کوي نو روژه یې نیمګړې ده به هر حال دا وه زموږ د خپرونه پای ته رسي په اخره کې خپل کوربر ور خالد جان لور کې اجازت د خپل کیمرامین سره د لوی الله